الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم درشف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه دمویدت منی اللہ رب العزت قرآن پاک عظیم کی تو بشاء اللہ فرمائی کہ خذ العفو یعنی تخالق تمفی کا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ تا امر کا پنے کئی سرا خالق تا دینے کئی حکم کا وَأَغْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ و تم مخ وگردوا جاہلون خالقنا اللہ پاک فرمائی کہ تم مفع کا خلق تا مفی کا خلق تا عفو کا درگزر کا خلق تا او بل حکم کا پنے کئی سرا او مخ وگردوا دی جاہلون خلقنا دی آیات متعلقہ تفسیری لکلی دی چکنا غزوہ احد جنگ وشو پدا غزوہ احد جنگ سے پیغمبر علیہ السلام تر مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوی ہندی شزینا یو وخشی غلام اغتا انام نمولیو اغنا بدا آوخشی ولگدو و پیغمبر علیہ السلام تر مبارک امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرو چکل دا شہید شو نو داغا ہندا ورسرا دا وخشی غلام ولگدو او بیادا گئے بیادا پیغمبر علیہ السلام ترچ کیمو دائے دا سے پو وکلل چی پیزای آوینا پریکڑا غیجینا وینا پریکلل ورشنڈے وینا پریکڑے زڑے وسیرلو زڑے بہار ربسلو او داسا ظلم دیوتائے پدا بوندے تیر کرو چکلا غزوہ احد جنگ وشو دینا بدا پیغمبر علیہ السلام چکلا ولیدلو خدا حالاتی وقت دا خپل ترے ولیدلو نو پیغمبر علیہ السلام فرمیل چې زید دې کافرنا او یا کا سنے باندې میرا داغاس کا لکه سرنګ چې دې مو پتر باندې کړی وي خو بیا چې کله دې مو عزت منه دا هندا شذینا پیغمبر علیہ السلام تروغلا یا پیغمبر علیہ السلام چې کله پته ولګی دا نبی علیہ السلام سهم نه وته ویل نبی علیہ السلام مفی وته وکړه بلکہ آغا وحشی غلام
چې داغه امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو هغه چې کله اسلام ته راغلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته مفي وکړه سی وته ونه ویل د موعدت منی بلکې غزوه بدر جنگ چې کیمو دا جنگ چې کله وشو د اسلام اول جنگ وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه هجرت وکړو مدینه منوره ته لاړو ا دې کافر په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر ظلمونه تیر کړل په صحابه کرام سره ډېر ظلمونه کړل آخر کار چې د الله حکم وکړو پیغمبر ته چې پیغمبره د مکه پرېږده مدینه منوره ته لاړ شه هجرت وکړه بیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې نه لاړو مدینه منوره ته هجرت وکړو په مدینه منوره شي سیکوله تیروي چې د الله طرف نه حکم ورغلو چې تاسو د کافر سره جنگ وکړئ غزوه بدر جنگ اول خبره ده غزوه بدر رغلا بچ کله دا رغلا نو په دا جنگ شي مسلمان 314 کسون وی او کافر زر میړوي او د مسلمان سره س ایشون وی او یا سکم او یا ایشون وی او سی اوس په وی او سی تیرز غره وی او د کافر سره اوسونیا وی ایشونیا وی او د جنگ سامان تیرز غره اوی سره او مسلمان سره سامان ډیر کم او مسلمان ډیر کم وی خو الله رب العزت فاتحه مسلمان ته الله ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله ورکړه بچ کله دا فتحه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا کاسون کافر هغه مردود کړل او یا کاسون ژوندۍ ونیول هغه کافر چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر ظلمونه تیر کړی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیت الله شریف شي به ویلوړو پال منځ باندې عالمیز به کړو دا کافر دا لوی عقبہ بن ابي معيط عتبہ او شیبہ دا لوی کافر وی دا رغلل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله په سجدا باندې ټیټ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملا باندې وی دی ایش دا کلرای د ګندګۍ دا کلرای وروړو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ملا باندې ورخص دلو وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به داسو چې سار به چګوای نشو دامرا لوی وزن به پملا باندې ورسملولو دامرا ایش دا کلرای د ګنګای دا کلرای آب پوښش دلو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به سر چګوای نشو او چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچیدو چې کله دا روغلا اخبر پلوري وکاتلو چې دا حالات دي او دا ظلمینه تروی په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیا هغه روغلا اګنګای کیم دا لرایو آیونه ورولو او وتویای اتقتلوننی رجلا ان یقول ربی الله آیت سے هغه سړی مړوي چې تاسو دا وی چې د مور رب الله دا په دا خبره مونږ دامر ظلمینه تیراوی د مو په پلور باندې په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ارچګي کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تیر سوي پسترګه شي داینه نو وتلې وي سترګې سپینه بهر وتلې وي اورانګي خروپو نو دا کافر لوی کافر په دغه غزوه بدر جنگ شه الله پاک مړ کړل او بیا کا سنی نیولې وی
بچ کله دغه او یا کا سون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ونیول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام نه مشوره وکړي چې او صحابه کرام څنګه طریقہ وکي په دا باندونه باندې په دا قیدونه باندې څه وکي بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وکړي چې ابو بکر دې کسونه سره څه وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وتویای چې یا رسول الله داس په وکی چې دې کسونه نه به مش فدیه وکړي د کسون به مش آزاد کی په بدن شي به مش پیسې و نه وکړي په هغه باندې مشته د بیت المال ته د جهاد لپاره مشته د تیر د زغره سخت ضرورت تا مش سره سامان نشته د جهاد لپاره په دا بدر جنگ شي او یا ایشونوی او سي دوی کسي اوس په وی او دا سي 15 پېستیر زغره وی سامان ډیر کام دا یا رسول الله مش خو د کافر سره به جنگی نه کی او مش سره جهاد پر سامان نشتا یا رسول الله داس په وکی چې دا کاسون به مزازود کی فدیه به ونو خلی دا سي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابه کرام نه پښتنه وکړه ډېر صحابه کرام دار یابا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه پښتنه وکړه چې عمر فاروق څنګه وکی عمر فاروق وی ته یا رسول الله داس په وکی دا طریقہ به وکی چې دا کا سون به مج نازو دوی په دامن دې مش پیسې نو خلی په دامن دې مش فدیه نو خلی داس په وکی یا رسول الله چې چا خپل سړای وی ات خپل کسب رسوا چا هغه هغه خپل انتقام وکړي یا رسول الله دې تو تردا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اب مشتو تخولا کی یا رسول الله دې مو نیدا دې مو مامادا هغه متحولا کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ایغ زیاد عبد الرحمن هغه د کافر طرف نه دا په جنگ شنی ولای شوی دا باندې دا قیدی دا هغه ابو بکر ته حواله کوي یا رسول الله میشت خپل سړی غاکا چې میش داس په خپل انتقام نه وخلی او چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشوره صحابه کرام نه وکستا اکثر صحابه کرام دار ایوا چې نه یا رسول الله فدیه نه وخلا مشته د جهاد لپاره د سامان لپاره د پیسې ډیر ضرورت تا تیر د زغری سامان ډیر ضرورت تا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه څه وکړل فدیه پکښ دلا چې چا به فدیه روللا آغا به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخش کړه کاس وتا چې یا رسول الله دا دې کاس فدیه دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وکتلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حکم مر کو چې دا زود کړي ا بلړو نو په دا کا سونه شي یو دا سړای چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لیرا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ور کړی وا شعب العاص نمرو غلی کتابه شي هغه ته پیغمبر سلام خپل لیر ور کړی وا د حدیجه الکبرى نه کې ملیر پیدو هغه لیر ته ور کړی وا بیا دا په دا باندې شه دغه وو چې کنا خلق فدیه وړا پیغمبر ته به حاضر ولا بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیر چې کما دو زینب رضی الله تعالی عنها دغه سو وکړه دغه فدیه خبر یې لجلایو د خوندې ابو العاص خبر لجلایو دا خبر لجلایو زینب ته چې متفدیه وړي مو به خلوص کو مسلمان صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو ازودوی او بدل شي فدیه وړي نو هغه سنه سو فدیه به سراوه پیسې مایسه به سراوه آور کړی وي او یو د سره زره منایو هغه منای خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د دغه میر زینب میر داغه خدیجه خپل لیر ته زینب ته
هغه په ورکړی وو اروپا ټیم باندې ورکړی وو بیا دا منای په هغه فدیه په پیسې شه پوس پرېت وو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د ابو العاص صحابي دا هغه فدیه روغله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکتل چې ویل دل هغه منای ولیدلو چې دا منای خو بیبي خدیجه الکبرى منای دا خو د مو بچی ته ورکړی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا منی وکتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجړل صحابه کرام ته وی چې یا رسول الله دا تو زنده مش به دا غاس ازود کی او یا رسول الله کته وړه دا به مش ازود کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نه انصاف دا به دا غاس نه ازود وای سرنګ چې نرم بندونه سره کیږي دا به دې سره کیږي صحابه کرام ته کو چې یا رسول الله ته ویل ته وژړل تو ستر کې مبارک نه دا عشق ویلو به دی بیا دا ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې صحابه کرام مو په دانه وژړل متا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مترپزل شو مو ډېر خدمتونه کړې دي مو ته ډېر عزتونه وکړې دي مو ډېر خدمات یې کړی دا خدا منی چې کیم دا منی چې کنه دا بچی مو ورکوله د دې ابو العاص ته مو ورکوله نو دا خپل میر دغه منی ورکړی هر ورکړی دا هر خو د خدیجه الکبرى دا متخپل بیبي ورپزړه شوه اس دغه طرف ته دغه وکای کچری یو سړی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیر مبارکه مسلمانه دو او بل طرف ته ابو العاص د کافر طرف نه جنگی چې کافر دا مش به دا جو کی چې بالکل دا کافر وو عام مسلمانه وا خو په ابتدا اسلام شي دین نکاح جایز وو ورسته نکاح حرام شوی دا د مشرک شزینا سره د کافر شزینا سره د مسلمان ساړي او نه د شذ نکاح ناجایز شو ورسته په ابتدا اسلام شي دا جایز وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل لیر ور کړی و هغه دا د کفر په حالات چې کله ولې ور کړی و خو چې کله جنگینه رغل نه د کافر طرف نه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره جنگینه کړل صحابه کرام سره جنگینه کړل خو آبا چې وا اپ نکاح شي وا دا دې کې کچره بیا میځه خبره وکي چې آیا بیا د نکاح ادا کړنه روغلی دا د نکاح د موجت منه دینه مخشي دا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کدی وقته می سوچ وکي چې فرعون په کوم شی یو سړای وو کېپتی یو مسلمان سره رټ شوی وو بن اسرائیل سره رټ شوی وو بیا کله رټ شو جګړه روغلا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر یار شو ورغلو پښتنه وکړه چې کیمو ګرام دا ګرام آغا کېپتی وو ا د فرعون کوم مل ګرام وو بیا ویته ویل سی ویته ویل چې ته ګرامي بیا هغه نه دلیدلو دا ځکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام مرچک شو سپړی ورکړه ایسا بڑے سره هغه سړی سپړې نه مړ شو ویلې چې الله پاک پیغمبر ته ډیر طاقت ورکړی وي سلويشت پلاونونه طاقت الله ورکړی وي ایسالویر سوا د عام زونونه طاقت یو پیغمبر ته ورکړی وي پیغمبر په یو سپړ په ور ورکولا هغه شي زیر ډیر زیر وو ان مړ شو چې مرشو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لوړو بیا مصر یې پرېږدلو بل وطن ته لوړو بیا هغه ځکه بیا چې کله لوړو نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بچی وی بیا هغه خدمات یې وکړو بیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام زون سره نکار ونیولو بیا په دا شانت ونیولو چې ته به مسره دادې کوي نکاری کې مسره به مزیرا کې دنه بادا به کاته او تکولا مسره مزیرا وکي د به وا بچی د دوی بچی دی په دا شی وی بچی نکاح په ته په نکاح شوی زدر کوا او کا په لاس کوله دی وکړه بیا لوی شګره به منه دې لاس کوله خدمات وکړه الله پاک شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ورکړه په نکاح شي اګه نکاح ولاو نکاح دا اوسکه د آدم علیہ الصلوۃ والسلام په واښه وې میشتوس بیبي حوا هغه نکاح شوی دا پیغمبر سره د آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره شوی دا
نو دانګه د کوي ابو العاص ته په نکاح باندې ور کړی وا خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیدلو هر یو ولیدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلل و دا کو دا چې دا خو د مو بیبي خدیجه الکبرى هار دا هغه منای دا مو ډیر خدمتونه کړی وي صحابه کرام ته کو چې آیا دا به مش دغه سي پریش دی وی کې نه انصاف یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دغه نه کیما فدیار وړي او نه داخله کوي او دغه نه بعد یو شرط په لګاو په دې باندې هر به ول زو واپس کوا چې د مو یو شرط په منی یا شرط دا او چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل سیبه ته وی ابو العاص ذات ازدوا خدا غ منی در کمام په یو شرط باندې چې د مو لید د تو سره په نکاح شدو په مکه مکرمه شدو او مش په مدینه منوره شي نو ته مې د موت خپل بچی لیر به مت د مکه نه رسوي مدینه منوره ته دا منی به در کوا او دا شرط په د تو ازدوا چې بالکل صحیح دی یا رسول الله چې کله آغا منع ور کړو داغا ابو العاص خبي ادا کافر لړو چې کله لړو آغا ځکه مکه مکرمه ته بیبي جره خوشد زینب پیغمبر اسلام لیر دو ډیره خوشد چې ازود شوې وی چې ازود شو او دا منع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متروک کې دا یسا خو په یو شرط باندې داغه شرط تپوشي چې زبه تو مدینه منوره ته رسوا ځون ته یو روا چې پیغمبر ته ورسوا وی چې هغه په سوالی باندې کښنه ولا چې کله ارتل د مکه او د مدینه په میان شي دا غادي کوي یو ځای شي یو کافر مخشه ورغلو یا بلانس چیرته سي تو خو کافر نیولای وي ته خو د کافر طرف نه جنگ د کړو مسلمانانو نیولای وي او ته آزاد شوې چیرته رواني دا وی ته وی چې دا آزاد شو خو هر مت پیغمبر روکو چې دا یسا خو په دا شهر باندې آزاد شوی چې تبه مت بچي مدینه منوره ته رسوي کافر وی ته وی چې نه دا چیرته کېدای شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میجنا او یا کا سن مړکل کافر مړکړي او غزوه بدر شه او یا کا سن ژوندینی ولیدي میجنا فدیو خوسته او میشته په جنگ شه کسر وکړو په یو سورات شادانی شي کېدای چې ته د پیغمبر بچی ته بیاي مدینه منوره ته حمله ور باندې وکړه او ایش په سوالای باندې نوستوا او دا په داسې ټیم شوا چې کتابونه لیکي چې په ګډه باندې خمل یو بچو ایش د سوالینه پوسنار غوري ولا چې مزګه ته راشدله هغه بچای چې کیمه په وفات شو چې کله وفات شو نه رسم ظلم به کړی وي بل طرف ته کیم کافر دی مکه ولا آرو غلل چې کله وی کتل چې د پښتنه باندې د سړی برید کړی دا د کافر برید کړی دا او دا د غنر غور ولا کافر وی توی چې نه او د الله بنده داسته ویل کوي ظالما داسته ویل وکړل میشت کا دشمن د خو مسلمان می دشمن دی میشت کا دشمن د خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می دشمن دا دغه بچی سکړی وی دې شذینا سکړی وی چې ته په دې باندې ظلم تراوي او دمره ظلم دی وکړو وی چې کوم سپکړو بی ذاته کړو دینا بادا وی چې آغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچی مدینه منوره ته ورسولا او په کوم حالات شوا بال بچی په ګډه باندې وی حمل په ګډه باندې وو ایج د پوس ور لینا لونګي ارور ولا بال بچی اپ شمړې شوي سمرا ظلم تکلیف چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو صحابه کرام خبر شو دا خبر شو د خبرینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې زب په یو سره شپره نږدا زب دینه بدل وکړه خو چې کله د مویدت منی دا کاس چې کله روغلو اسلام وروړي اسلام ته داخلي شي الله پاک د آیات ورول زول خذل العفو اے پیغمبر عفو ونسا وامر بالعرف خالق تا دینے کی حکم کا واعرض عن الجاهلین جاهل خالق نه مخ وګرځوا اے پیغمبر معافی وته وکړه چې چار جوتای دې سره کړی معافی کا بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ونه ویل کا سنی معاف کړل
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دامن یوتا سختی شوی دو په یو جنگ شي غزوه خیبر جنگ شي ایوا یهودنه شزیناوا یهودنه وا سی وکړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مړی چې زر وچول چې کله زر وچول صحابه کرام یې مړی خوړل نبی علیه الصلاۃ والسلام خوړل چې کله پیغمبر خپلته یوړه اغه نه بعد الله پاک حکم ته وکړو وخت یې تر ولا جلا چې پیغمبر د مړی خرامه په د مړی شزار دی چې کله پیغمبر اسلام ته پته ولګی دا اشزینار ونی ولا چې داسته ویل کړي مشته د زر ویل رکړل مشو جنگ تر ولې مشو غزوه خیبر جنگ دا ته داسته ویل مشتره وکړل زار دی ویل ورچولې دي اشزیناوی ته وی چې یا رسول الله مو چې څه کړی دي دیو جن مې کړی دي مو ویل کچره په حقا پیغمبر وی نو تو ته به پته ولګي نه به وخوري او که پیغمبر نه وي مو چې غم نه به خلوص شي چې مړه سم مصیبت تا چې پیغمبري دعوا کو او پیغمبر نه دا مو چې زار وکړه ختم شي مو دیو جنا کړی دي که پیغمبر به بعد پېښه او که پیغمبر نه وي ختم بشي نبی سم ته بچاروا میشتو چوي اور وین سای ټوکړي ټوکړي کوي ویلم سدیو تایم دې سره کړی زار متور چوي پیغمبر علی سم سوي ته کې معافي کوي معافي کړه میشتو سره د مې عزت منه ثق په دنیا شي زیاتای وکړو ظلم دیتای وکړو پلوري دي زی سره وکړو زیاده پلور سره وکړو امیش په غاښه معافي نشتا نا ویل سننګه معاف کا دا جوتای ویل کړی دا ویل کړی دي خپل پردای خپل مامای وی نیوی تریوی خبره وشي بیا الله رب عزت یو ته خوشاليږي پته شي باندې په دا خوشاليږي چې یو سړی جوتای دې سره وکړو او ته معافي وته وکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړی دا چې الله پاک پیدا انسان بی عزت کوي نه عزتمن کوي به چې څوک جوتای دې سره وکړو او ته شوه سره وخت معاف کې میش به کې نه کا معافي کا د خلق پر شوی چې وړه ردو نه پیغمبر سلام یې چې عزتمن کوي به الله په نو په چار ځای د عزت منې چې میش داسې سخلته مینا خپل پردي چیرته داسې ګیلاوي شکواوي میشته په چار دوی چې معافي وکړو الله رب عزت میشته حکم کړی دا خو ذل عفو ای پیغمبره په دا جنگ مقام شي غزوه خیبر شي داسې په خود جنگ شي پیغمبر سلام امیر حمزه ترو سی په وکړل اینا بعد داسې دا پیغمبر سلام بچی خبره وکړه ډیر جوتای شوی خو نبی سلام بیا معاف کړی دي نو الله دې مشتو خبره مد عمل توفیق نصیب کو یا الله موږ معاف کړي حاضر مجمع شي یا الله چا څه قسم حاجت نه یا الله پیرا کې مشکلات نه یا الله په خوشي باندې بدل کې یا الله دې مش په حال باندې یا الله رحم کې یا الله میزان منزینا رجز کوتینا حجینا تلاوتینا په خپل دربار شي الله قابل او منذر کې او یا الله دې مش په د علاقې په دا علاقہ په د ملک شي الله امن رولې یا الله امن قائم دې یا الله وګرځوي یا الله می ظلمونه ظلم نه وسوته یا الله میش په خپل ظلمون ما کې یا الله میزان منزینا رجز کوتینا تلاوتینا په خپل دربار شي الله قابل او منذر کې الحمدلله رب العالمین.